ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو 13 ورځ چې په میرانشاه د تخیل روډ باندې په خړ کمر کې چې کومه واقعه شوې ده ډېره زیات څومره غنده نه وشي نو پکار چېرې داسې واقعه شوې ځکه چې خپل فوج چې کوم دی هغه د خپلو خلکو خلاف چې کوم دی ګولۍ چلول دا هغه ایکسټریم حالاتو کې کېږي. داسې ډېر کم شوي دي چې یاره خپل فوج هغه استعمال شي د خپلو خلکو خلاف. او بیا دې کې اصل صورتحال سو هغه خو اوس په قلاره پته لګي ځکه چې دې ټیم کې خو یو طرف ته مونږ ته د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم ځوانان دي د هغوی چې کومه بیانیه ده هغه په سوشل میډیا باندې راځي، خو بل طرف ته ایس پی آر دی د فوج چې کوم ترجمان اداره ده د هغوی یو مکمل داسې شروع د ورځې نه چې کوم دغه شروع کو نو په هغې کې دا و چې یاره داسې ښکارېدله چې پښتون تحفظ مومنټ چې کوم دی دا دهشتګرد دی او د دې دهشتګردو چې کوم دی په سکیورټي چیک پوسټ باندې حمله کړې ده انیشلی. اوس خبره ده د په دې باندې خو به خبره کو چې اصل دغه څه دی، خو زه دا یو خبره کومه چې هغه مونږ یو خبره کو چې د وینې نه وینه پیدا کېږي، یعنی بلډ بیګیټس بلډ. نو خدای دې نه کړي چې یاره دا کومه وینه توی شوله مخکې هم د دې نه نور وینه پیدا شي، خو دې کې څه کردارونه دي چې د هغوی په کردار خامخا رڼا اچول پکار دي. کردار نمبر 1 د پاکستان میډیا د بده قسمته د پاکستان میډیا چې کوم کردار ادا کړ په ځای د دې چې یو داسې کردار ادا کړی وي چې دا ټینشن یې کم کړی وي هغې داسې وکړه چې دا یو طرف بالکل لکه پاکستان سکیورټي ادارې چې کوم دي لکه بالکل د دهشتګردو خلاف چې دوی دا کاروایي کړي. حالانکې زه دا یو خبره کوم چې هم دغه پښتون تحفظ مومنټ د تیر کال یو نیم کال راسې چې کوم دی دا مکمل نان وایلنټ پاتې شوي دی، بالکل دی تشدد لاره نه ده اختیار کړې، که په اسلام آباد کې 10 ورځې ناست وو، که په کراچۍ کې، که په لاهور کې حتی الوسع کوشش کړی دی چې تشدد لار اختیار نشي. خو دا چا د تشدد طرف ته چې کوم د ایس پی آر د طرفه بیان نازي آیا د هغه کې څومره حقیقت دی دا خو به بیا چې کله انویسټیګیشن خدای دې وکړي چې وشي. اگر زموږ ملک د انویسټیګیشن دا کلچر چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی، خو د میډیا ډېر ناوړی کردار چې خپل خلکو باندې هغه خلک چې هغه یو ډېر نان وایلنټ هغوی باندې سټیټ اوی د دهشتګرد مهارو لګو او لکه هغې ډیمونایز کړل، بلکې هغه ټول واقعه چې کومه ده هغه چې ډي هیومنایز کړل، هغه انساني الیمنټ یې ترې ویسته. بل طرف ته د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت بالکل په دې حواله داسې خاموش لکه د پنجاب وزیر اطلاعات بیان ورکوي، خو خدای دې خو کې زمونږ پېښور کې چې ناست کوم حکومت یا وزیر اطلاعات دی هغوی بالکل په دې باندې داسې چپه خوله دي چې لکه چې څه واقعات نه شو، حالانکې دا د هغوی په جورسډکشن کې دا واقعه ده. اوس خبره دا ده چې دواړو طرف ته مونږ بیا ګورو سیاسي جماعتونو. نو سیاسي جماعتونو زیاتره مونږ وکتل چې دا عمل چې کوم دی دا کنډم کړی دی، که هغه عوامي نیشنل پارټي ده که هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، ځکه چې دا داسې ښکاري چې دا لکه پرما فشاید دا د منلو خبره نه ده چې یاره د 2 ممبر پارلیمنټ چې هغوی هغه ځای ته روان دي هارونه یې چولی دي هغوی د په سکیورټي چیک پوسټ باندې ډزې کړي، څه به شوي هغه څه شوي دي په هغې به هم خبره کوو. خو دا خبره چې یاره ډزې کړي دا نو بیا پاکستان پیپلز پارټي د دې هم غندنه وکړله، مسلم لیګ هم تقریبا څه حده پورې نورو پارټو هم د هغې وجه دا ده اوس دا ډیوایډ چې جوړیږي زه په دې باندې خبره کوم دا ډېر خطرناک ډیوایډ دی، پولیټیکل یو طرف ته او سکیورټي دغه چې کوم دی هغه بل طرف ته. او دوی دا ووایي چې دا سکیورټي د طرفه دا دغه چې چلول ګولۍ چې چلول چې کوم دی دا یو ښه عمل نو بلکې دا اوایډ کول پکارو، واقعي اوایډ کول پکارو. حتی الوسع یو طرف ته ریاست دی یو طرف ته د ریاست بچي دي، د بچو سره داسې قسمه واقعات کول چې کوم دی هغې ته څوک هغه څوک اپریشیټ کوي نه. بل دې سره سره د پی ټي ایم د پروفایلنګ ایز ا ټیرریسټ ارګنایزیشن چې کېږي ما په خیال دا انتهایی غلطه خبره ده او د دې به کانسیکوینسز چې کوم هغه به ډېر خطرناکي. نو هوس ایور از ډوینګ اټ ما په خیال د ملک په خاطر د پاکستان په خاطر او دلته کې دغه صرف یو کس باره کې که د هغوی جنرال باجوا صاحب خبره که د هغوی ګریوینسز دي د هغوی په لهجه کې لږه تلخي ده دغه تلخي چې کوم دی دا برداشت کول یو کال برداشت وایو نیم کال څه پکې وشو، آیا د چاپدیو شاعر په شعر سره ملکونه روانېږي یا د یو کس په سلوګن سره د چا باره کې صدقه کېږي. نو لږ د زړه د دغه نه مظاهره پکارو چې کوم هغه مونږه ونه کړه. سوشل میډیا باندې چې کوم ټرینډ روان شو بالکل داسې ښکارېدله چې یو طرف ته یو فوج دی بل طرف ته چې کوم دی دشمنان یا دهشتګرد دي. اوس دا مونږه کوو څه لکه لږ سړی چې د سوچ نه کار واخلي چې خپلو خلکو ته تاسو دهشتګرد ډکلیئر کوئ
از اټ ا رائټ پالیسی او آیا دغه دهشتګردي واقعي او بیا هغې دپاره مونږ سټیټ میډیا استعمالو بیا سوشل میډیا استعمالو نو ما وی چې په دې حوالې سره مونږ ته لږ سوچ پکار دی چېرې مونږ د حالات کم طرف ته بوځو 1 کروڑ قبایلي عوام دی پی ټي ایم باندې هم ذمواری راځي اوس دغه ځای کې پکارو چېرې خدا دی چې پی ټي ایم باندې چې کمې ذمواری راځي هغه دا دی چې یاره خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل سیاسي لارې د دې مسلې حل ایستل پکار دي بل ته حکومت که چېرې دوی دا خبرې روانې دي د دوی ترمنځ چېرې څنګه دا سچویشن چې کوم دی دا مونږ د خبرو دپاره افر شوی دی نو که پی ټي ایم مخکې نه یو کمیټي جوړه کړې د خبرو اترو دپاره نو پکار دی چې فوري طور باندې دی هغوی ته دعوت ورکړي شي چېرې هغوی راشي او دا خبرې وکړي ځکه هغوی کمیټي جوړه کړې حکومت هم کمیټي جوړه کړې ده خو خبرې اترې نه کېږي نو دې ننني زما دا خیال و چې یاره دا کم عدم برداشت مظاهره مونږ کو ایز ریاست یوه خبره بله خبره دا ده چې کوم میډیا استعمالیږي بله خبره دا ده چې د یو سرټن کمیونټي پروفایلینګ کېږي د هغې د نوجوانانو د هغې د زلمو پروفایلینګ کېږي د لانګ رن چې کوم دی دا د دې ملک دپاره خطر حالانکه دا هغه خلک دی پی ټي ایم په تېر یو نیم کال کې نه د پاکستان جنډه سوځولې ده نه پاکستان ته نور څه نقصان رسولی دی ټیک ته ریزنټمنټ به یي غصه به یي خبرې به یي خو د هغې مطلب دا نه دی چې تو نه مټ جائے گا ایران کې مټ جانے سے د هغې سره دا نه دی چې ملک روانولو کوشش کړی دی یا خوب سلوګنز دي هغې باندې چې کوم د 1300 کالو نه را روان دي هغوی هم وښلي دي هغې دا شیزونه کول دا مونږ چې کوم دی ما په خیال بیروني دشمن ته مونږ په خپله باندې سپیس ورکو چېرې ملک اړې ګړې دی ملک یو خاص طبقه ده هغه خفه ده هغوی دپاره مونږ دا سپیس پیدا کړو نو ما په خیال چا چې هم دا کار کړی دی یا څوک هم چې په دې لاره باندې روان دي هغوی له لږ ګریوان کې کتل به پکاري چې آیا دا هغوی د ملک په مفادو کې کوي د پاکستان په مفادو کې کوي که نه ذاتي هغه تسکین دپاره کوي نو زه وایم چې دا څه وشو غلط وشو اوس دا موقع ده چې یاره خبرې اترې پکار دي سیاسي جماعتونه را مخکې شي پکار دی چې پارلیمان نه مخکې شي او پکار دی سکیورټي ادارو له چې لږ وروستو شي او لږ د غټ زړه مظاهره به پکاري ځکه چې وینه تویولو سره مسلې نه حل کېږي